کوچ کرسی نو وګلون دې نه دکی د امتیازو نه لاندې پرستن درې نو بول کې به څه معنا کې دا به چې دا بول د شیطان دی موږ شیطان حقیقت نه یو خبر د څه بلا نو بولو نه یو خبر رسول الله ویلي د زمين په ایمان تاسو بول ما تاسو پرستنم لمتای زمون بیا عقیده ده چې هغې سویلې بیا د حق هم بول د شیطان به د شیطان سره مناسب یو صحابي دا تپوس نه دی کړی د رسول الله نه چې قربان مو خو غوږ دې ګوتې اوبه بول خو پکې نشته انم رستن ځکه چې هغې د رسول الله په خبرو کې چونو چرانه کو بس ایمان دی پرو دا د سلف عقیده ده او زمونږ دغه عقیده ده حضور مبارک وي مچ چې پروزي په دغه کې نو مچ ټول ډوب کې یو وزر کې زهر دی بل وزر کې شاد نو دې د زهر هغه مخکې کوي صحابه دا تپوس نه کړي چې موږ ته خو نه زهر ښکاري نه پکې شاد راته ښکاري راځئ چې لباسې ته یو نه چې رسول الله ویلي د حق دی بس نور یې نه په معنا پیږو نه راته کیفیت معلوم دی نو د خدای په صفاتو قرآن کې څه راغلي او په ظاهر هغه جسمیت ته معلومېږي نو داسې معنا به کوې چې د دې معنا د خدای سره مناسب ده خدای ذات چې څنګه د عیوبو نه پاک دی نو د هغه افعال او صفات هم د عیوبو اوس د قدرت د انسان قدرت یو معنا ده د خدای د قدرت بله معنا د انسان قدرت اسبابو ته محتاجه دی د خدای قدرت اسبابو ته محتاجه د انسان کلام کلم الانسان او کلم الله اگر چې فعل دواړو ته منسوبېږي او د خدای کلام د خدای سره مناسب دی او د انسان کلام د انسان کلام په انسان په ژبه ادا کېږي په غاښونو په تالو او په غنه په پوزه ته دا ویلی شي چې معنا د کلام د خدای په شان د معنا د کلام د انسان ده د خدای کلام خدای سره حقیقت باندې موږ نور نه پوهېږو هر صفت اوس سماع ته غوږونه اورې نو اورېدل د خدای ټیک ته حق دی اوس د هغې څنګه دی معنی څنګه ده حقیقت یې څنګه دی زمونږ سمع خو حقیقت دا دی چې بلوغ د هوای مکیف سماع د اذن ته ورسېږي دا معنا په خدای کې نه جاري کېږي چې ته وایې سمع د خدای معنی خو معلومه ده نو دغه شان په خدای کې ووایه موږ وایو د خدای سمع د خدای سره ښایېږي او د انسان سمع د انسان خدا صفات کمال دي صفات کمال خدای له رسایي کیفیت او معانی د خدای د صفاتو هغه موږ د ذهن نه بالاتر په ایمان پې لرو او زموږ علم یا حصولی دی یا حضوری دی یا صورت حاصله من الشیء فی الذهن یا الحالة الادراکیه یا بخفل حصول صورت الشیء ذکر مرزا خطبی کا و مرزا حید کے خفل اختلاف سو کوئی علم عبارت تے حالت ادراکی نا سو کوئی حصول صورت الشیء دے مقولی دے اضافت سو کوئی صورت الحاصلة من الشیء خدا معانی کو پخلے کے نہیں جاری کی اور علم والا ثابت ہے منطقیان اختلاف نہ خبر ہے دیو جنا حافظ ابن تیمیہ مسلک دا معقولات و خلاف و منطقیان و رد نہ قواعد کو غلط وقت پورا مفاهیم مراسله دی او په مفاهیمو چې رد لیکلی شوي دی هغه مراسله ده د محمد علوي مالکي سره په بعضو مسلو کې اتفاق نه لرم
نه لګو مسائل دا ته وایي که راته درته به وایم او اشخاصو باندې زه یېرېږم څو ځله مې د کتاب بخاري شریف نوم درته ښودلی او اکثرو طالبانو نه دي لیکلي د بخاري شریف څه نوم دی الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه واحيانه مفصل کی بسو کسان ذلك ابو عبد الله افراد امام بخاري دا عمر فاروق وقال ابو عبد الله وبعضان تصور كتاب عمران بن عمر وكان عمر بن النبي في مكه بعض طریقې سره باندې نو تاسو وخت تیر شو یو کوي انیام نه جوړا پسوال دلته نه جواب پسوال اول ځان کوی د سوال مطابق جواب کې درس پشان ملي درس جدا طریقې د پرچو کې په پرچې نو څه تاسو پلان کړئ خپل ترتیب ورکړئ وقت باغې تیر کړی نو بیا اخري جوابات نه دي کېږي لیکن یو وخت خطر دا وسات یا دا چې انداز لیکه چې درو واړو سوالات سره وګورئ چې په دې وخت کې زما دا درې واړو سوالات حل کول چې په یو سوال باندې درې ګنټې تېرې کړي او باقي د پاتې نه کړي نو دا خو د وخت خراب نه ده په پرچه ځان پوهوئ چې په پرچه کې څه دي هغه وخت پرچه نه وایي کہ ماں کا تمہر وقت بات ہے رست مینتون ملی گئے کہ وقرا کرنا اور خدا میں آدھا شروع تو کوئی سر کے خودی اور پرچے کی سنتا ہے درد حضین رشبیت کی پلوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام بوئی چې خدای پاک تاسو نه عالمان فاضلان محققان دي د دین خدمت کې د فتوا مقابله وکړي او د شریعت صحیح ترجمه بسم الله هم ساتي باب الدعاء والصلاة في آخر الليل دعاء وآخری شپه کې مونږ قبلې کې دا وخت د نزول د رب العالمین دی هغه شان سره چې د هغه شان سره لایق وقال خدای پاک د نیکانو په صفت کې وایي کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون ولا ینامون دوی په لږ ذکرېدل نه شي حضور مبارک ينزل ربنا تبارك وتعالى متكلمين اكثر مجاز بالتعبير يعني ينزل ملك وربنا ذكر نسائي کے ملک ذکر صراحة مقرنين روایت نسائي او صوفیاء کرام کے تجلی سر تعبیر دی چې خدای تجلی کی په آخري سره شوي تجلی معنا ظهور د شي په مرتبه ثانیه ده خدای موسی علیه السلام د تجلی کړو نور په حقیقت نه مونږ پیو هم فی وعد ونحن امام غزالی وایي وی انسان تا کې عقل کته تا پته لګي چې عقل لیکم دې اولي نه ویني او تا چې روستا کې کوم دې اولي نه او هغه څنګه چې ستاسو په جمع کې پراته دي عقل او روح دا غي حقیقت تا نه نه او نه دې شي متخیر صاحب چې عالی او اختص دا هغه د افعال او د صفات حقیقت او کنه دا څنګه شته صرف هغه الفاظ دي چې موږ یې زوځوي او خدای موږ سره انسانانو سره د انسان د پوهې مطابق خبرې کوي د انسان علم د دې نه زیات نه یعنې د خدای ذات او د خدای صفات او حقیقت معلومون دا د انسان د وس نه بعد ځکه د خدای ذات تصور بالکل او بدونی نشي تصور بالوجه او د صفات په ذریعہ د خدای د صفات او د افعال په شان
ينزل ربنا صواب وصوفيان تعبير فتجلى سركي او متكلمين سے ينزلوا معنا یا عطف يعني اسناد مجازي وي یہ اسناد بالطرف استعارة محمد ينزل ربنا يتلطف ربنا ده مهرباني او جسد معنا ده نزول نقل و حرکت وي فاغي ډېرې بدۍ راځي چې اول به د خدا چې خدای حادث او حرکت او خدای به متصل شي او راځي او ټولو سړی مختلف نو خدای به په عرش نه به بار وخت دي راځي روان دی ځکه هغې معنا د نزول دا معنا کې چې کوم په انسانانو کې ده مونږ وایو نه د خدای معنا د خدای سره ښایي څنګه ده څنګه مونږ په ایمان مکلف یو په حقیقت معرفت یې مکلف نو پدې دغه بدای راځي چې څوک نزول معنا او رکیه کوم معنا چې انسانانو په معاملات نه انسان نزول دار د خپل نزول د خپل سره قائل ينزل ربنا ده نزول کې په خپل شان راځي فتره چې دا د جلال او جمال سره كل ناس من السماء الدنيا حين يبقى رسول الله يقول ما يزول الفقدين العروب من يستفيد ما فرتفق فقدنا لحاصل ابن تيمية ده مسلك او زمون ده شاعر وعام بطول الفقهاء مسلك عقدان يشمين معناه كيف ضال مجهول او علم يقضيه بسبار او اي معناه معروفة ده كم بين سعيانه بمستعمل وكيف مجهول بيد راسي كم راسي لاس مفتعنا ده خود ديرور ده كلام ده كتور ده تسليم ده نكونه يسبب مارين اسميت هذه لكن معناه مفتع ممكن معناه كيف بقى مجهول له بس خلقنا ده هذه معناه او كيف بقى تسليمي تفويض كيف بعض علماء بالتاويل کو مقابله ده اختراق الله بعض الناس أول الليل وعليه أكثر وقال سلمان بالضباء سلمان وبالضباء دون مدلوب سلمان بالضباء بس لبحث ودبريد لا ما ذكر نو سلمان والفتينة دشا انشي فاكريش بكشا سلمان انفاسد وصلبا أعطيه والتنسيات بالله كارمك إن لنفسك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لعينك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقا ساري حضور پاک ورطوی سلمان سویلی دی سیدی عبادت آنها لفقات جسال لبین شکور بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق صفات المتشابه خبر موردة بس دمر اجمالا بیان داره تیاری معنا عرفی وی مونگا معنا خدای تسپار اغیب اسپارت صرف دکیب معنا نتنیمی معنا و کیف بارا مونگا پوینا بارا سر لیکن چکم معانی مونگا مخصوص اغد مخلوقات او مخلوقات خدای سر خدای سر شابه بودی دا مخلوقات قبل الكيف باندې نه جدا کی شاول الله او قرآن دې تصدر بالبلکفه دې خلق ځان په بلکفه پټ کړی دی معنا دا وایي کو بلا کې خدای خو دې څه خو بلا کې خدای په عرش ناشته عرش سره برابر ته خو بلا کې خالق فاضل کې خدای چې په جدا جدا زما کې جدا دې جدا نو موږ کې په معنا ډول مشهور هغه معنا معلومه ده کې مشهور تقطع دې نقطې په خیال سره دې وجه ټول علماء داري مسلک باندې راځي او هغه ټول علماء نه مخالف دي چې حنبليان کې دا کې راغلي ابن تیمیه دغه عقیده حنبليان سره تعلق لري چې هغه صفات لغمه او معاني او عرفي او حسيه باندې عمله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيسري ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وتوب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توجه وخرج باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره قيام الليل مراد التهجد من فرضان وغير رمضان في سمرة
وبه قال حدثنا عبد الله بن تهجد او تراویح جدا جدا دا برترست بیو رمضان کی هغه باندې روان دي تراویح المنزل تهجد مراد ہے قیام الليل تهجد هغه مونږ چې رمضان او غیر رمضان په یو کوم دی تهجد مونږ کوم تراویح په مختص په رمضان تهجد ځان نه مونږ تراویح په جمع راغلي دا تهجد عدد معلوم دی تراویح نه معلوم انا قال اخبرنا مالك بن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير مخلفين بدين لله في تراويح اكثر ركعات ذكر وجود مبارك في رمضان وغير رمضان دولة ركعات ما کوي دا قیام الليل دا یا ذکر رمضان او غیر رمضان باور کی مونږ قیام الليل بندا چې تراویح حضور نه کړي دریش پی کړي دا عام ایت شریعت دریم دا کله دین امراض الله تراویح عمر سے تشل لکاتو کنو صحابه ورته ولنه چې قربان دا ولکه او عائشہ په جمع کې ولا او پوری نسینو متفق دا نو ورته ولدا نو او بے عثمان سے وہ علی سے پدر عمل نے پتا او مشلکا یوم مرتنه چې قربان دا څه دا بدعت کې کوم نه يصلي أربعا فلا تسمع دا عام عادت شریفه د حضور یا بل تعاون حضور جمعه کې کړل کورې نه کړل دا رکوع مونږ یا ځکه عائشې دي کو د مونږ خبر دا غمون دی چې د بیبیانو ورته فعلا دا غمون دی چې رمضان غیر رمضان دی دا غمون دی چې عدد معلوم دا غمون دی چې ځان لمون دی جامع نه تراویح په جمع دي تراویح په جماعت کې دي تراویح په صحیح حدیث کې عدد نه دی ذکر اوقات دی ذکر تراویح دریش په حضور کې د ټول عمر ټول عمر دا حضرت عمر فاروق زمانه نه به جمع شو انا غير تراوح بحث بكو وضمن بذلك إجمالا مداغي استدلال أولا من بيت العنكبوت ولا تسمع تسمين وتؤمن ثم يصلي صلاة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله غير محلل ملون هو عمر فاروق شلكات نذكر سوء كل ذاتي ما يحج شلكات نذكر امام ابو حنیفه زمانه نه خوشل دي ځکه وی شافعي سي وی ما په خپل وطن کې مکه کې شل لګات دي شافعي امام ابو حنیفه سن 80 کې پیدا شوی دی او خلافت راشده په 40 هجری ختم شوی دا په سلوي سلطان په میانس کې دا چا شل کړل چې ټول امت دې دا شخصیت شته چې ټول امت دا خبره مالي چرته تاریخ کی ذکر دی چې دا فلان کی بیا مروان بیا که حجاج بیا که مولا بادر بیا چرته تاریخ کی یا شل چاکو عمر ته نکړي نو دا چاکو دا ما ته پتا دی خپل را او ځان دلیل مولا ما دا راوي دا شخصیت نشته په اسلام کې چې ټول امت دا خبره مانی بلا چونو چرا دغه سره په کار کې راځي لکه موږ چې ابو حنیفه د زمانه نشل او تاسو له خلافو نه کړي نو خلافو د معنا په سروي هجری ختم په دې سروي په کار کې دا کوم شخصیت او کوم تاریخ لیکلی دی چې پلان کې سړي دا څه بدعت کو چې شل لکاته محمد کی جاری کړي او ټول امت په اتفاق وکړي دا شخصیت ده او دا چې بدعت څخه چې ټول امت په بدعت کې مبتلا شي او یو کس ته فعل کړي نو تلمیذی کو یا عمر سے عثمان سے مالک ہے شل لکات کراوي الکه کسو کنه کې نه ده کوي بدعت ورته مو آش بدعت بیان ورته دا ګمراهی راځي چې څو درې طلاق یو طلاق ګرځي څو تراوی د شلو په اتو ته سنت ویلي باندې ته بدعت کوي دا اضل من حمار بلد عید کا زګوی دا خپل
لا مسلك خلاف. وقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. دامي ورتوي سامنا دا ما دې دا نور ثاني هم ستارنا تاسو سره ما ته کراوي شي چې اتو کې نظر روزي پاک بلار کې ولا ذاتي او بل سره خبرې کوي ان دا خلق تقيت اصل واحدين اصلي سنت او قائد من خلق على حرمين دا خلق منزونه کې دا ټول خبره او شیطان په کومه طریقه ګمراه کوي شیطان په دوه طریقو خلق ګمراه کوي دا عام خلق د ګناه په شکل په اسوار او په سګرټ او په شراب او دا شیخان په دې طریقه وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره 30 ايه او 40 ايه قام فقراهن ثم ركع باب فضل الظهور بالليل والنهار وفضل الشفي او ضروري باوزات يعني في اوزات ما في اوزات وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. وبه قال حدثنا إسحاق سريع وذكر على مجه وبيت وركعة من تدسم فضيلة أحاديث مباركة الأحكام على آداب وفضائل وثواب بيان. قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة بلال تبذور وين دیگر کوم کې د دې جنت درته او څه د معنا مخکې روانه ساده پړو کا شاو دا څه عمل کې د ستاسو زیات د ثواب مې قربان کوم چې څنګه چاو دا موږ د شپې ته د ورځې نزو په موږ دا بلال چې مخکې تل څه فضیلت دی پر دې کوي نه او خادم مخکې وزي رسول دا خادم په حیثیت مخکې روان او په قیامت فرض کې دارای چې حضور د خبر نه پاتې ابو بکر صدیق په یو طرف عمر په بل طرف او بلال ته په مخکې روان څه خادمان مخکې روان سرس روان مخکې د حاجب په یو رسول د حارس شمع تشدید عبادت کی شریعت ته فقط ډېر تسلیم کوي ځکه دا موسیقي تقلید هغه تشدید نه کوي چې ځان له نفاذ نن څنګه کاټنه کولو کې ځان له پروت فرض نه نفاذ لکه د بریلیانو مولود شریف ټول شپه د شریف او مولود شریف کې اور شریف کې اوسه الله دې نه پات الله وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث سيد الكائنات المحضر يوم رفيع ولا دوستان اذا تشير اذا عدينا في بيتغلل دا نفل کی چستلیشن پدیلا سن اللہ سکیم فنفلو کی اعتماد رواد حضور مبارک کوئی لا مکہ حلو لا حلو بنوے لا تدار لا مکہ حلو لا متفران دے لیصلی احدکم نشاطکم دا نشاط کتاب خلال کرے بیدا مکہ فلیقل شم وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن جابر بن عثمان أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإيمان كم مولودا قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا شریعت تکفیر عبادت نه منع کوي هغه تکفیر نه منع کوي چې موسیقي تقلید یا په مانتیا ته خپل عبادت وکړي دغه نه کوي وما يدرون من سر قيام الليل من كان يقوم وبقام قيام الليل لکوس ته پرې خو شریعت دا نه عبادت چې شروع کو نه همیشه کوا همیشه والی د فردار چې لګي کوا نو همیشه بکول امام غزالی مثال وي یو دریاب دا غرب سر مساس کې راځي یو ساس کې راځي سل کاله پاکټه کښیل او کدا د سلو کالو ساس کې راځي مکه په یو ځل په دې کټه ورواچي په دې کټه بس اثر وکړي
وہی ساس کے ساتھ کی بھی کچھ سرکاری سوری پڑے گا وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي قال حدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. عبد الله بن عمر بعد قدام بالفيل زمرتون شكونا موضوع البروجي حضور الباق او الله ما تشاوي دیو تپلار وی لارے رانے عمرو بن العاص حضور ته قربان دیله می خشته کړه نه چې تاسو کوم چې مناري مرګري د سینره ویډیر خساره چاته زمين په ستاره باندې راځي پیش تاسو کې ټول شپه ولاړ دی خدای ته راځي نیاز او دروازه وروځي نو دوی پاک ټول تو ورته وایي چې نا غراو څه بیرست بخطا زون پاک ورته په وره د قرآن شریف ختمه او دا عبادت کوم راکړي بیرست خطا وی یا دا مخکینو عادت کړه د واده ما سم فإنك إذا قال ذلك باب فضل من تعرض من الليل فصلى فضیلت دا مسلمان چې شپې را بیدار تعرض انتبه واستيقظ را بیدار چې د شپې او موږ چې خو نه درځي وخت په موږ ستیر قال حدثنا فقد قال اخبرنا الوليد وابن مسلم او چې موږ هم شروع په خوب بدر څه شیطان دا خبيث امام ابو حنیفه له وکړه راځي چې څوک کې د شیخ کړو خدانه پیسې او سره نه ډېر شي یې خدای دې مون شروع چې بهم رکعات اورته نه په شیطان ورآیا دې څنګه رایا چې خدای دا شیطان مختصر آیات چې نور تاسو شته د عالم متمور مسلې بیان او راسم دا یو مسله ده يقول شعور النصر والخرايا قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنابة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته. وبه قال حدثنا قبلت صلاته. وبه قال حدثنا يحيى بن مسير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان عن سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يخط في خطبه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خلقكم لا يو شعار صحابي عبد الله بن رواحة فكر لي صحابة رضي الله واحد توافيه بالسوي وفينا رسول الله يتلو كتابه ينشق معروف من الفجر سافعه فممكن اختيار رسول كتاب رأس اختيار او اذا انشق من سافع من الفجر معروف اذا انشق من الفجر معروف سافع شكم مخترع سرگن شد صباح كل عرانا مدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما كان وافيه دمنتد هداية لا رحوت الذي فكر رضواننا يقولون دمك يحكمي هذه خبر بعدك سويل الواحد
جبيت الكافي جنبه وبناسي لستقبل المسلمين المضاجع ديش فقير على سيدي الفراش يعني مولا آن وحكي جب مشركان بسترين درنيني جكم وقت كافران خريني بحوكي ديان وقت لين ولا لا تسعى دعطاء خلق دعنا دي ده حضور معنا كما تخصص سامعوا خير وقال الزبيد واخبر من زهري عن سعيد والاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر يعني حضور بمختلف قصيده مش عليه يقول انعام بورك كعب بن زهير كعب بن زهير قصيده بورده ما من سعاد فقلب اليوم مقبول مطيم اسراء لم يستمقبول هذه حضور يوم سعاده وقصيده بورده هذا دل خيرات لاوي قصيدة بردة بوسيري أغلا بوسيري وي أمن تذكر جيران من سلمي مدد دمان جرام مخلق الجرام ندق بردة ندق برحالة دق شاعر بما وخالد والد ده حضور صفاتي ولده أفضي توصل الرحلة تحت مقضي جور غبر على بردة صحابي ده قصيدة ده معنى السعادة فقرب اليوم ويقول مطيم إسراء لم يستمر حضور صادر بينام دور صادر خلافه في وسط وينا حضرت معاوية سے آخر زمانہ اذا صادر بدل نابد شدارا کی چلیے بلکہ محفوظ وینا بیا وفاش حدود امنی ادارے کے اختلاف حضرت معاویہ سے خبر شد به د اکرام کا شکل او یو لوی وفد د شام راولې چې دا صادر راکې موږ به محفوظ هغه ورک نه بچ بادشاہ اسلام بادشاہ کې د حکم بیرن دا صادر به دا تواصل کوو خبر وکړه دا شرکت په سوفیانو کې راغلي د صادر مقصیده ورنده دا صادر دا کار نه سخت شاعر او کافر حج به کو به دا چې شاعر پاتې شو په فرار زور پاک موي قربان کے کعبے میں ظاہر راشی و ایمان روڑ ایمان قبول لے آو ویزا کعبے میں ظاہر ہے اور ذرے کلمہ بے سے ماستا دے رکھا کرے دا صحیح اجازت زبان یو قصیدہ میں ان الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله مسؤول اگر من سيوف الهند منظور ہے نا من سيوف الله محمد من سيوف الله مسلول ان الرسول لنور يستضاء به پیغمبر علیہ السلام نور د ہدایت چې په رڼا حاصلېږي او د کافرانو لپاره تېر سوره او حضور سره صادر او داسې ورکړي والا داسې نه قصیده برده ده دا د صحابي ویل حضور کلام دینا هغه بشیرونه مې او حضور پاک ورته داسې کوي بشیرونه خو انا مسلم کې بلناش مختلف شاعران شیرونه او دا بي طالب قصیده مې یاد نه باب یذ اسقط کلامه بوجهه سما قال رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتيان أراد أن يذهبا به إلى النار فتلقاهما ملك فقال فليان فقد حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال ذرا خيرات رؤيات تشوفها لابو سيري قصيدة برعالة أو ذكاب المزهير برعالة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون غير مقلدين برده ولا يعني بوسيري تمشرك وي وذكر فكدا شيء ويله مالي من اللوذ به سواك عند حضور حاصل عنه رسول الله توي قربان ستان على وبه زمان سوتي جذب فني حاصل كم باور چلوی بلا و مصیبت راشي انا کدی کې په شی باندې نشته او قیامت ورځ یادای او مسلمانان بچاته دي یو پیغمبر ته ورشي بل پیغمبر ته ورشي ار یو بول د نشم کوله اخیری بچاته دي نبی کریم ته او شفاعت کوي نو شفاعت یې ده
دا سنوچ بغیر مرادنا عند حلول الحادث العميمي بلا چې د قیامت پر راشي هغه مصیبت چې خلق بد ولاړ نه تنګي وی زما بسو کی علا واستانه یعنی من بتاله درځو او ستا په شفاعت بخلاصي دا شفاعت ورته ته اشاره ده حلول الحادث العميمي مراد قیامت ته دې کې معنا د شرک نشته ناغي علامه بوصيري ته مشرک و هلکه د یو مسلمان کلام چې په صحیح حملی دي شي په صحیح حمل کوي په غلطه حمل کوي نو دې حالت الله يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انها في ليله السابعه من العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد توافقت في العشر الاواخر ومن كان متحديا يا رسول الله ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي دا قیامت رضی علی خان او شفاعت کبرا په اشاره الله ټول انبیاء بول د نشم کول نفسي هر څوک به اظهار دای دي ځکه او نبی کریم وای انا لها اثار مکا یبارک مقام محمودا دا مقام محمود د اشاره باب المداومة على ركعتي الفجر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعوهما ابدا باب الزجاج على الشق الايمن فخير رحمن صلى تلفظ السنه لكن ذيك من غير ما تبعت اقوال البكي بدير بعيد دي اول دا چې څوک ورته فرض وای چې دا چې فرض ده کدا چې ونه کړو نورست مونږ دی نه کیږي دا د ابن حزم را ټول علماء ورپورې خان سړی بلاس سره څه تعلق ده فرض چې بلاس دا نه کړو فرض نه کیږي چې او د سماعتو ورسته فرض نه کیږي او به ما چې څوک ورته بدعت وای نو سیدا چې حضور مبارک مختلف کله کړه دا کله نه کړه کله د وتر نه پس کړه دا کله سنت نه پس کړه دا او که امر راغلی نو امر د استحب د شفقت ته دا عطف ته نو که او په کور کې کړه د جماعت کې نه کړه نو که چا پنیت ته اتباع د حضور او پس د سنت او فجر نه مخدر پاک باجر ورکه وفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ورکه سنت وي سنت غیر مقصوده ذکر سمعنا دا عبادت پکی نشتا قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر استجع على شقه الايمن باب من تحدث بقي الاخلاص دا فائدې چې خوب درنه ورسېږي دا ځل ګس طرف ته کنه نو زړه جوړم دي اج په ګس طرف سم له نظر پختو سره ولګي نو به زر آرام ورسېږي او سم دا ډاکټرانو یې آرام په ګس طرف ته خو د صحت د لپاره په طرف لاس ځکه چې دا بڑا شراخي دي دغه نو دا به پدرو ورته سم وفي قال حدثنا بكر بن الحجاج دې سره د ځنا امراض پیدا کی قال حدثنا سالم ابو النبي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فيكون مستيقظا حدثني والا يتجع حتى يؤذن بالصلاة وما جاء تطوع مثنى دا یو مسئله ته اشاره کوي یو سړی سنت یا نفل سلور رکعات کول غواړي په یو سلام خودي کې فتوا یو خدای دا ول نه برکات کې خود بدی حقوق سلور غواړي په یو سلام خودي کې فتوا نو دې کې دا علماء درې مسله کې دا ترمذی کې وی امام ابو حنیفه کې دروازه یو د شپې په یو سلام کوي او دا عبد الله بن مسعود او بعض صحابه نقل او درې وړ امامان وی کې د شپې او کې دروازه په دو سلام کوي بلکې امام مالک ته پوښتنه کوي چې په یو سلام کېږي نه او صاحبین وای چې د شپې په دو سلام خودي دروازه په یو سلام کوي او فقط سنت دا کول امام بخاری د دې قائل دی چې د شپې او دروازه باندې په دو سلام کوي نو دروازه خو لا احادیث دا په متن کې د دغه اشاره دروازه هغه ته د شپې په صحیح حدیث کې راغلي څنګه نو دې چې تاسو پر حدیث ذکر کې رسول د دوه رکعات نو دا ټول هغه منځونه چې دې پر رکعات
نشوي بركات وقفت وبعدين كفلاح خلاف پدې کې د څلور کول غواړي نه پيو سلام پدې کې فرق نو دی وای قال محمد رسول الله كان معنا بذر ما رسول الله موضوع وقال احمد سيدنا الفاضل ما درت الفقهاء ارجنا ما چې د خپل وطن علما لیدل الفقهاء دا د مدینه منوره فقهاء الا يسلمون في كل سنتين من النهار دي سلام ګرځي تاسو ترمذی کې ویلو کړه چې صاحب ابراهيم حنظلي وی محمد چې دا ورته په یو سلام خوري د شپې په لور او وایي ځکه چې په حدیث صحیح او کې د شپې چې مسنا راغلی دا ورته ورسره نه راغلی فلان تو لیل مسنا راغلی ابن حمام تعویل د دې کې چې د مسنا حصر په نسبت سره ما تحت دینه ما فوق یعنی د دونه با کم نه کې نسبت ما فوق کنه وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمل د فقهاء ذکر کی کدا یا ما ذکر یو شخص چې تا حدیث را رسي او یو شخص چې د حدیث په معنا او په مسائل او په قواعد د پوهی کم یو غره اته څوک مسائل استنباط کی په قواعد د پوهی تطبیق کی د یو حدیث د بل سره معارضه د فکرې خاص او عام معلومه دي د څوک وي فقيه وي او یو شخص ته حدیث را ورسو ادا مخکې ورسو سره تعلق نه لري راوی د حدیث ته راوی د حدیث قرانه کې فقيه د حدیث قران یو سړی دا څنګه نه داروګان لا جمع کړ ګوټي د تکي او بل سړی په استعمال کې فقها درته وي یاري د حدیث په استعمال کې دا مخکې د ارسطو د خاص د عام د ناسخ د منسوخ ندی ته فقيه وین عمل د فقها په دلیل کې پیش کیږي نوای ما ادرکت فقها ربنا دا څنګه وي روات احاديث عربنا بلکې سوي فقها چې په حدیث پیږي او په قواعد د شریعت پیږي او په تقدیم او تاخير پیږي هغه ټول عمل په ذکر عمل لپاره فقها ذکر کې راویان نه ذکر کوي نو دې کې رب ته الذي زمان شام عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله إذا فقه ترى رسالة بلكي فقه غير الشريعة فقه نما كتاب وسنة منو فقه نما ہمارے دوسر کتاب و سنت رسول فقه وإذا غير زرار رسول جاهلا شام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول الاستخارة منصدين بركاتا منصد بركاتا استخارة بريق اسم سزني يو واجبات يأي كي استخارني يو منهيات يأي كي استخارني يو مباحات يأي كي استخارني يا واجب مخيري نأي كي يو جانب سهل ترجیح ورکول استخاره حقیقت طلب د خیر د خدای نه لري سوال له خوب لیدل ضروری دی چې کوم طرف ته ځنه مایل شي په کار کوي چې مخدای خیر شي او خوب دی لیدل ما ته کښینه سيزونه دی لیدل سپین او زیات او دا علامه د خیر او کتور دی لیدل سره دی لیدل خپل دی لیدل علامه د شر اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تغفر ولا أغفر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب لا أقدر ولا أعلم ذكر وإذا إظهار ده عجز دي أو ده عبديت يا أمام الله كان إذا إنسان سنة صفات شخص صفات ذكر كي ربك ومقصر أنا اللهم إني خدا سبع قدرة خامن من زنه تصير ده إظهار ده عبديت أو ده عجز أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاقدروا لي ويسروا لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلمون أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به قال ويسمي حاجته لكن دول على الحال بوايا يعمل بطلون ورده على الروايات ورشي قال حدثنا تسمي فجرك بحاجة متعين عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي انه خدا فلان کی خاندان کے وادو کم فلان کی جو یوم متعین کا
شدة كل وارد مخدرة استخارة هيك بقى خير شيء إن شاء الله. أنه سمع وقتادة بن ربيع الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده تحية المسجد كثير بركات. زي كيف جاء نسبة. لا اختلاف ولا أولاد ولا عدم أولاد لأنهم جالس كل. أنا إمام مالك شاف التشديد. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن أبي ده مقصود بدے كده إثبات بدے طریقہ کوي چې د حضور مبارک نفلونه او سنتونه څومره راغلي دي نه برکات راغلي دي نو تم برکات ودا چې سرور په راغلي دي په ترمذی کې يصلي 4 قبل الظهر قال صليت مع لا يشكل بينهن بالتسليم ركعتين قبل الظهر وركعتين مع الظهر. ابن عمر كذا ركعت يا ذي عائشة أم حبيبة تقول يا ذي وأكثر روايات تقول نظم جائز يخو بيحتر سلول لفاية وصلاة وركعتين مع المغرب وركعتين مع العشاء. وبه قال حدثنا أبو قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب دور رجوعي فانوس के दांत करने के मानते हुए रिवायत पर ذکر के प्रबल है ना فليصلي ركعتين. دا دار قطنی کا امام بخاری تفسیر کر رہے ہیں کہ دا واقعہ جو سیوا رسول اللہ کے نفبے غطفانی دا راوی چې تعبیر پر قول سره کړی دی او په عام تشریح سره دعوا انا وبه قال حدثنا عمرو قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال امام بخاری په نظر کې دا غشتا د جمعې په باب کې دا ذکر نه کړ او سنت المطلوب په باب کې ذکر ما ته کې یو حدیث رام شي کنه نو ګوره چې تعامل د صحابه کرام او د خلفاو په سره نو تعامل ته ګوره نو په سنت او وخت خطبه کې تعامل د صحابه نظر راغلی نو د خلفاو بعد یو صحابي کړل عام نه کړل موږ د عام صحابه په عمل او د خلفاو راشدین په عمل په روان الحمدلله. قال سمعت مجاهدا يقول في ابن عمر في منزله فقيل له سليك ابن خطبه غطفاني في توجيهات دا تمام کړو یو واقع جزئیه چې احتمال دا قد دخل الكعبة قال فأخبرت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت فأين قال بين هذين الأسوانتين ثم خرج وصلى ركعتين في وجه الكعبة وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال إكرام بن مالك غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد ما امتد النهار وأبو بكر بعد ما امتد النهار وصفنا وراءه فركع ركعتين باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حق السبع والسنة نقص عليهم لا استون کی من خبرې کې نن ټیکتا بعض شیخانو په خبرو سنت ماتي کې نه دا پیرام دي نه اسی ابد خبرې خو هر وخت نه ده او که سړی ته بر سره خبرې کوي یا د علم خبرې کوي د سنت نقص کوي. عائشة بنت وائل كان يصلي ركعتين من كنت مستيقظا حدثني كذا بويف ما صار بخبر کوله والا استدعى فكذا چې عبادت نه به خبر ولا پرې خوده دا آرام نه پاره چې خبر دغه منو ډله به واله چې خبره به کولې چې معلومه ده چې دا عبادت مستقله نه ده دا عبادت مقصوده او حضور مبارک د بیبي په خبرو چې جاولې پرې دي الله قلت لسفيان فإنما هذا أمير به ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك فأوصاه بركعتي الفجر ومن سماه تطوعا. وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد. دا احتمال چې حضور مبارک په سفر او حضر کې رکعتین د فجر نه دي پرې دا علامه د وجود ده نو دی وینا اصلا دې ته تطوع ویل شي د فرض نه واجب نه ویل شي. قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. النوافل باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة
ثم يصلي إذا سمع النداء بالسمع ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن. ثم مختصر كما بي فاتحة ولستكنا رستلح بيوان لا تشبيه مختصر سنة مختصر ذكر رست فجر وجود له وحب يا غير رسطان. باب التطوع بعد المكتوبة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تبين ابن عمر لس ركعات السنة مؤكد يا ديد هدور أو عائشة دولس ويا أخر روايات فدولس جگڑا په سنتو د ظهر کې را مونږ څلور رکعات وایو شوافی او حنابلة دوه او مالکیان سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء وفي بيته. وحدثني أختي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يجمع الفجر وكان ساعة لا تذكر على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سواه كثير مفرد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. وأما لم يتصور فعبد المكتوبة وذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حديث چې بغیر د جمع فعلی نه په بل صورت حملول نشو. ابن جابر سے ابن عباس سما ورته ابو شعصا جابر سے بدا تابعین نه چې حضور مبارک اثر کا تکړه دی او تر او وکړي اته د سم د ماسپخینه مازیګر مستوي او د ماخام ماسوتا نو ما ویدې په مدینه کې کړی بچا ما شي داسې به کړی چې زه به له مستقلی مازیګر به روان کړی او ماسوتا به راځي چې کړه ما خام به رسول کړی کانه وانا زمو تمام دا ګمان ده په څه باندې حمل کړ جمع سوري جمع فعلی جمع شکلی دا دلیل چې موږ باقي جمع په جمع حق فعلی باندې حملو ځکه جمع په وطن کې بغیر عذر دا یو امام ورته ده. د دې وجه د ترمذی په کتاب اخر کې وایي زما په کتاب کې په حدیث دي چې یو فقيه په عمل نه کړی یو دا حدیث جمع حضور مبارک کړی دا په صفات په وطن کې په مدینه کې نو حضور او مرض او مرفع موږ په عمل کو ځکه دا جمع په صح عمل ده جمع عمل په علی نشي کېدی چې جمع حقيقي څو کوئی جمع حقيقي بغیر عذر نشته. البته بعض علما جمع حقيقي مروا غني په بعض احيان بعض حالات انا قول صلاة الضحى في السفر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن توبة عن ورث قال قلت لابن عمر رضي الله عنه اصلي الضحى. ما یو کتاب وکړه یو شی چاپ کړل په هر تراغله دلته یو غیر مخالف سره باندې کې او غیر مخالف ته د شیعان مذهب نو معلوم نو خبرو دي خو فقه نه مخالف دي او څلور و مذاهب د اهل سنت هغه ته تاسو ولې جمع کړئ هغه جمع کړئ او د شاس په کتابونو کې راغلي دي عباس او دي مارا د ځان کې قال اراده د چپ کېنا لکه چې څنګه معلوم وکینا په قنا نو چپې به خپل کې لاړې پات ناغه په دغولي کې چې په خور تعالی مو د اهل سنت والجماعت لوی شخص میں چپ کو پڑے مادار تعالی کتاب میں حیران سے عرب کی میں دوست کے دل معمولا نہیں نکلے داستے نہ ارے کہ کیا مذہب د شیعان نے معلوم ځان والے شرم موږ شرم اهل سنت دا اور د اسلام په کتابونو کې راغلي ابن عباس ته وایي چې جمع بین صلات بین وجود کړي د بغیر څه او دا کومه کې کومه څه بدیله بچش او ځان ته علي حدیث او حدیث په اور کنه لګي وای قال قلت لابن عمر صلى الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفعله. وبه قال حدثنا صلاه الضحى حضور نه کړه ابو بکر عمر ذکر حضور مبارک څخه نه کوي چې یاره د فرضیت او بعض صحابه ته وصیت کړه
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ممانع، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاقتدر وصلى 8 ركعات. دلت ابن تيمية خطا شوی دا صلاة الضحى ته بدعت کوي. هلکه د بعض صحابه چې کله د عائشہ بیبي وای د حضور خو په دې وجه نه کوم چې اسنه فرض نشي او په امت یې اسانه خو فلم أرى الصلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع. ورما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضحى وإني لأسبحها ذيكو ذكر د حضور خو د یاره د فرضیت نه ابو هريره په ډیرو صحابه کو دې په بابونه کې باب صلات الضحى په الحضر حضور ابان بن مالک کرا چې تلو هغه ورته قربان واسه چې زمون کور بختو شو ته برکات چې دا الضحى وخت وکړه انا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو هريره وای اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلاه ما تحفل محبوب واقع تدرو خبر وصیت کړل لا دا وحنا دین پرېدو حتی اول به حرم یادري وجودسته به صلاه الضحى کا دریم نوم علاوه تر کا مخکې تر وکړو دغه وبه قال حدثنا علي بن ابي الجعد قال صلاة الضحى وصية علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل من الأنصار وكان زخما للنبي صلى الله عليه وسلم زخما بدن قصير أو شمكورا تشبيه بين نظر لغاية نو دا کلان مدینه منوره نو دا کور دا وادي برحان نه دیخو جمعه ته دیخو اذا خپل قوم ته چې ورغم نو کله د شپې باران شي خلک یو ویني ځنه شي نو تراسه چې مونږ سره مونږ کې اوځي انا فقال النبي اذا تمنوا دم وقتم دغه ده اوس په چې لار په منډه راځه شام فدعاه الى بيته ودخله طرف حجر بن ماء صلى الله عليه وسلم وبعد دين راضي پکې بنگلا دا اوسویا شام وقال فلان بن مغان بن جارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى یو راوي انس ته توي حضور د ضحى کوړه په پدغه ورځې کړه ما قبل نه دلته ثبوت قرآن انا ركعتين قبل الظهر وذي قال دي ركعتين قبل الظهر قائل لموافق رواية ابن عمر عمون ده سلور قائل لموافق رواية عاشيد ام حبيبي او اكثر الصحابة انا وذي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصلاة الصبح وكان ساعة لا يشهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني انه كان اذا اذن المؤذن وهو طلع الفجر صلى ركعتين وضع شيء حديث من دليل وقصير نورا وذي قال حدثنا مسلم قال حدثنا وضع شيء قول فذيك اولاد ذكر دا سنت حضور كور وذكور ولو تعلم اولاد فنسبت ذباحه الله قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر هذا نفري حول الشلور قبل الظهر انا ورکعتين قبل الغداء ورکه دې ټول سنتو کې لما خام نه مخکې سنت نه دی یاد شوی هغه سنت مؤکد نه دی دا غیر مقلدین نور سنت نه کوي خو هغه زور کوي ځکه چې هغه کې خپل تشخص قائم ساتي نو هغه نه خو سنت مؤکد نه دی په سنت مؤکد به خوشمنه راځي هغه چې په خوشمنه یو ساعت یو نشمه باب الصلاة قبل المغرب ده حضور ده حكم جنة جواز ده فارد خان صلوا قبل صلاة المغرب قبل صلاة لمن شاء كسو فخي كراهية تأخذها سنة خلقي سنة نگري اصل كده ذكر حضور وي او خده فاسو پیگی جمع دیگر نفس نقل بندی ندا کراهیت پسخت پیگی انمر پڑو بیدو حضور وي ده ما خام نمخ برکات سنت کول شي عمل چې بعد النهي وي هغه دلیل دی اباحت لکه خدای پاک وی دا حلال کوم فسادو چې حلال شي نو ښکار کوي نو ښکار یې چا ضروري نه دی او محکمانه په حالت د احرام کې نو پس د احرام نو وي کوي یا ودا قلیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله خود بچو شي موږ شي نو کوي انتشار په الارض او بيع شراء چا فرض کړي نه نو سنت کړي خدا دې با حتی لپاره امر راغلی
امر پښتنه نه دلیل نسوي اباحت انا دیو جا خلفاء راشدین نه کړي خپل نبی کریم نه کړي بعد انصار مبارک کړي نو که امام دبل مذهب یا سوجن تاخير او کچادوا کا تكون جائز زمون مذهب کې واما ثبوت الکراهه فلا ابن حمام وای مکروه نه دی جائز دی ځکه حضور مکروه هغه وخت کې چې تو ورته جمع رسو کې جمع رسو کول د دې لپاره نه راغله په حدیث نه په عمل د مصطفی کې نه په عمل د خلفاء راشدین دی وکي باندې د قوم ځکه ما نجر کې لیدلې شپږو کې اتو کې لسو کې ناشته پنځل لس منټه تیر شي لکه د نور منظور معاملې چې تک شان دي کني مذهب حنبلي کې نشته امام احمد سے وی ما صرف یو دل کړی ځکه هغه عمل بالحديث خدا نزدیان کوي او غیر مقلدین دلته کوي باندې د وخت او المر یا فقرغری یا نیډو شوی به بناس دا ټول امت خلاف پدې کې چې زموږ تشخص برقرار پاتې الا وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني زيد بن ابي عزيز قال سمعت مرتضى بن عبد الله الزني قال اتيت وقت بن عامر الجهني فقلت الا اواجبك من ابي تيم يركع ركعتين قبل وي وما اشنا خبره تمكن اخبار عامر تدعي ورته بأبي تميم يوقع كي ناشنا بيت بركات كي دما خان مخكي نو موي من مقول ده وزن په زمانه کې ما ورته اوس ولې نه کوي هغه شغل وی کارونه دي انا سوالي وانا صار بقول وی اوس دې کارونه دي شکو نو کدا چې نه دې ما کوي او ما نو به ولې په شکر ضروري دي چې مونږ ضروري او دا تعبیر صحابي نه وي ناشنا کار کوي ابي زمين الا واجبك فتعجب کې تعنا چې یو ناشنا کار دا صحابي کوي ودا چې بمونږ هم کوو اوس ولې نه کوي ته په عمل دغه نو عمل څنګه دا عمل به نو څنګه تعجب کې دی او صحابي دا عمل هذا جمع نفل لغلی کندری وړي امامان د نفل جمع راوا غني زموږ علما مکروه غني چې تداعی پکې یعنی به عاده چې نفل کو په پلان کې کې دا نه راغلی او کدا چې اتفاقا شامیت تړلې او تاور پسو کو دا خیر دی خدا نفل جمع نه راغلی ادمان ابن مالک کړه حضور نه هغه خو اوس دې لپاره صحابه او پسنیت وکړه دغه دا نفل جمع راغلی داخل نفل جمع نظر آگا البته که فرض سوکی تو ورپس نفلو کی ٹھیک خدا نفل جمع چرا دے رو نفلو کو ندا نظر آگا ندا حضور مبارک پا عمل کی ندا خلفاء راشد نفا دید جواز قائل ذکر حضور یو دل کرے مونگ عمل مستمر پا دے نظر آگا بغیر دا تدائی نہیں اتفاقا جمعوشی نو خیر او که بلنه ورته کوي چې را دې نفر کو په پلان کې ځای بغیر د استسقا لمون یا دا مخصوص منظور نه علاوه دا جمع نه دی راغلی قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مجدا ابن مالك حديث غلط ہے باب التطوع في البيت نفل فکور کې غوړه علاوه د شپږو سنتونو چې جمعات کې راغلي باقي سنت او نفل کور کې غوړه یو خبر د نه زده کی پاک بچ په دې زده کی او کور کې هم برکت راشي او داغي مور پلان ته ګوري چې مور پلان خپل په مسکي نو هغه کې هم د عادت پیدا شي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد دجالو في بيوتكم من صلاتكم لا تتخذوها قبورا معنا من التكرير في الموسيقى في الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الله فوق الصلاة في مسجد مكة والمدينة وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد الراني قزعة ما أبو سعيد الخدري يرسلوا الخبر ولدلي شدير من فخر او دا ابو سعید خدری هغه مبارک صحابي دي چې ټول جهاد د حضور سره کړی دی په صحبت کې اول بداوی چې سفر مکه و بغیر د درو جماعتونو یعنی یو جماعت د فنیت د زیات ثواب نه ده بغیر د جماعتونو کې که ثواب راځي هغه د نور سيزونو نه راځي
لکه یو ځای کې عالم